لا اله الا الله والله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. د دې فضایل می بیان کړ، صرف مختصر د دې شان نزول به هغه بیان کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مدینه منوره کې سحر او جادو وشو، او دغه سحر او جادو اثر داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود به خوګېده، هر ټیم تب شانته به او دردونه به، او کله نا کله به یو کار کړو د دنیا وابت هېرو، کله به نو کړو ما دا کړی دی، نو دا پریشانی ورته. البته علماء دا وضاحت کړی دی چې د دین په باره کې ورته څه داسې مسله نه وراغلې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاغي الله داغي علاج خود دو پرشتي راولېګل. نبی علیہ السلام ودده یو سر ته ودرېدا، یو خپو ته ودرېدا، دا یو د دې بلې نه تپوس کوي په دې سړي باندې څه چل شوی دی، ادوی مې ورته په دې چا سحر کړی دی. الګ چا په دا سحر کړی دی؟ ودا په لبید ابن عاصم د يهودو یو حلیف وو، منافق يهودي نو، ځان مسلمان ظاهر کړو، د نبی علیہ السلام مجلس کې بناست، هغه په کړی دی، دا غلونو په کړی دی، پس کې کړی دی، د کجورو غونچه کې راغسته دی، د کجورو چې کله دا هغه غلاف په ګلونو کې هغه راغسته دی. د نبی علیہ السلام د یو غلام او د خادم په ذریعہ دغه وخته حاصل کړی دی، او بیا یې هغه کستنې ټومبلې دي، هغې له غوټې ورکړې دي، او بیا یو کوی دی هغې ته بئر زروان وی او یا بئر اروان، حدیثو کې دا دواړه نومونه راغلي دي. هغه کوی کې ایښلی دی، او بیا په هغې باندې یو کمر ایښی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د خوب نه رابیدار شو، چونکې د پیغمبر خوب خو وحی، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ او حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ دا دروانو صحابه ولېګل، ویلا شي دا راوړی. دا چې کله لاړو کوی ته کوشو، هغه کوی باندې د سحر دومره اثر شو چې وبې تکې سرې شوی وي، زیړه شوی. دا راواغستو نبی علیہ السلام له راوړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیاتونه لوستل، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، او د هر یو آیات سره یو غوټه کولاوي، د خود به خود یو لس آیاتونه چې تلاوت شو، یو لس غوټه کولاو شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل زما دا وجود لکه چا چې تړلې په پړو باندې بالکل کولاو شو او آزاد شو، هغه تکلیف لرش. نو دا د سحر او د جادو د پاره الله تعالی نازل کړی دي. نو بعض علماو چې دا په دغه موقع نازل شوی دي، نو کوم علما چې د دې قائل دي چې په دغه موقع نازل شوی دي، نو بیا علما فرمایي دا دو سورتونه دو ځل نازل شوی دي، ځکه د دې اصل نزول په مکه کې شوی دی. دا یو شلم نمبر سورت دی، یو وشتم نمبر سورت شلم نمبر دی، او دا بل یو وشتم نمبر سورت دی نازل شوی، ابتدا کې نازل شوی دی، خو بیا مدینه منوره کې دوباره د دې نزول شوی دی. او بعض یو چې نزول مکه کې شو، خو نبی علیہ السلام ته الله تعالی د دې تعین وکړو چې ساده د مرض علاج دا صورتونه دي. نو سحر او جادو کې پدې کې د شرک الفاظ نه یا پدې کې چاته ضرر نه، نو دا بیا حرام دی، گناه کبیره ده، حرام دی. هغه سحر جادو چې دا د ګناه په الفاظو سره نشي کوله، دا پدې کې د شرکی الفاظ نه استعمالېږي، او دا چاته د ضرر رسول د پاره نه بلکې د خیر د پاره کله نه کله کیږي، نو بیا هم حرام دی او ناجایز دی. او که سحر او جادو پدې کې د شرک الفاظ استعمالېږي، نو دا بیا کفر دی، د ځان ساتل پکار دی. ښه اسلام کې الله ورته قرآن کې وما کفر سلیمان کې علماء لیکلي دي چې دلته کفر په معنا وما سحر د سحر نه دی کړی، ان سحر نه الله تعبیر په کفر سره وکړو، ځکه د سره خاندانونو ته نقصان رسي، خلکو ته ځان ته ساتل پکار دی. زمونږ په دې علاقو کې دا څه ډېر زیات دی، بلکې اوس په دې خاریو کې په خوا زمونږ په دې علاقو کې اوس په دې خاریو کې دی، شین خامار به شي نامي به د قرآن نه بنئ خبر، د سنتو نه بنئ خبر، او بس ځان نه به عامل جوړ کړی، سختونه او تعویذونه به کوي، او په هغې کې به د سحر او د جادو الفاظ استعمالوي. نو تعویذ او یا دغه دا د علماو کار دی، ځکه علماو تاسو ته مې وویل دا فضایل ورته یادي. نو علما که تعویذ کوي نو دا هم جایز دی، علما که سخت کوي نو دا هم جایز دی، ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه هغې په خپله باندې تعویذ کړی دی او غاړې ته اچولی دی.
ترمذی کې ابو داود کې دوانو کې روایت ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه با د نبی علیہ السلام دا دعا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا به اولی کلو تعویذ به ته جوړ کو خپل بچو ته به غاړه کیا چولا خدای سره دا شرط دی چې د دې بیا حفاظت کې دا بیا د دې بیا ادبی چې ونشي زنانه استعمال کینو چې دې بیا ادبی دا ونشي احتراز ته خدزان ته ساتل پکار دي او کله نا کله زمونږ د خلک چې دینو دا تعویذونه په دې خاندان مونږ له خلک راوړي کورونو کې الګ کور کې تعویذ پروتو چا خخ کړو دا ګور ډېر نقصانی خبره ده بعضی خلک چې دینو بعضی خزي دا په خپل خاوندانو باندې تعویذونه کوي په خپل خاوندانو تعویذ کې د صد لپاره چې دا خاوند زما تعویذ حالان کې د دې علاج څه خو دلې کونی له امتن یکل لک بها عبدا ته چې خاوند تابع کې نو ته د هغه خادم جوړه شه دا غي وینځ جوړه شه دا خاون مستا غلامي غلام دا دغه اصول دي چې دا غي د تابعداري اصول دي دیو جنا یو زنانه د دې لپاره پیسې خرج کوي کوشش هم کوي کم علاج چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دل دغه نه کوي چې ته د خادم د خاون خدمت شروع کا او دا غي سره محبت شروع کا دا هغه راز مې افشا کوا د رسول دی هغه په دې مقنن ذکر کوم سره د تعویذ سره ذهن کې رااله چې دا کارونه تکي لہذا هغه په خپل خود به خود ستا تابع وي او زمونږ کار دی مونږ په تعویذونو تابع کو دیو جنا فرمایي یو زنانه رااله او هغه مولوی صاحب ته وی چې مال تعویذ وکه خاون تابع کوم و هغه ته ځان خلاصون ورته وی چې چلوګه چې لاړ شه د زمری وختر راوړه پاغه په تعویذ کې بندو خزه خود لړم نه میریږي جولا نه میریږي وې زبدا څنګه راوړم هغه ته علاج یو خودو وې یو کیلو غوخه زنګل توړه ونه تخېجا او دا د زمری ته چې د زمری په خپل ستا تعویذ بیا وتا ته سنوي د خزه وې د الله سورزو په دې پنځل له سورزو دا کارو تر دې ازمره تابع کو چې دا د زمری باندې لاس سو زمره وته اس نوې بیا نو بیا ته یخته کټلو مولوی صاحب لراوړو چې مولوی صاحب په دې تعویذ وکړه مولوی صاحب دا یخته د کم ځای نه راوړو دا مې زنګل کې زمره تابع کو تاره ته طریقه خودلې وکنه هغه ورته چې دومره بیا وقوفه خزه ته خو ما پویولې ته پدی پوی نه شوي چې ته زنګل زمره په خپل خدمت تابع کول شي دا انسان دی او دا ستا خاوند دی او د کور سره دانش تابع کوله لہذا دا مې د علاج خو د تعویذ د تعویذونه مویزونه دل نه کومه علاج دا دی چې د زنګل یو زمره سپه خلکو سمره تابع کړي سپه دومره تابع کړي چې دا سپه په بل سړي پسې منډه موي او دته ولو ته مرخیږي سو وته نه وای کدی ویم دته سنوي نو سپه دومره بیکاره سیز د دات تابع کول شي خاور نشي تابع کول دا په تختونو په تعویذونو باندې تابع کی دیو جنا او یو مولوی صاحب یو بل زنانه و ته شکایت راغی چې خاون مې ډیر وای او دسه تعویذ لاله وکي چې نه مې وای او هغه ول یو کاغذ راجو راغون کو ورته وی چې خاون کلم غوسه کېده دا په جامه کې دی او چې څومره دغه غوسه سیوا کېده ته په جامه له زور ورکې و هغه تعویذ وی ور چې کله به خاون غوسه شو هغه به داخله کې خو د جامه له زور ورک چې کله به خاون لګه کنځل رد بد به وکړو خو بیا به استغله شون و اخر دا خاونم سړیو پوی شو بیا به وته سنوي ډیر زیات به د خزي به ازغاق به ورته نه کول وهل ټکول ختم شو و هغه مولوی صاحب لراغه شکریا له خزا چې تا خو مال ډیر غټ علاج وک په دې خو زه نه خلاصېدم هغه ته علاج مې دل نه دی کړی دا جبه مې دی کنټرول کړه خاون به ته یو خبره کوله تا به ته لس کولې نو ما صرف چې خاون د ته اوس خبره کې او ستا خوله مې کنټرول کړه چې ته به کاغذ باندې زور کو سو ورته واپس مو وای نو لہذا دا علاج دی ګوره مولا او پوی علاج ورته خو چې خاون به دوه درې خبره تا ته کوي سلور بکی رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو زنانه رااله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایتو کو پلارم وسو وما باندې ربیع رضی الله تعالی عنہ د سپېړو گزار کړه دی ربیع ابن انس زه په سپېړو ولم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اعلان شه او واپس ته بدل واخله تیم په سپېړو وا دا خزو پلار چې هغه زه ته ورسېدو نبی علیہ السلام واپس راولېګ ګوره الله رب العزت د خاون څومره حق خودلې دی څومره لوی حق خودلې دی چې نبی علیہ السلام اجازت ورکو الله آیات راولېګ د قران واپس راوګرځ الرجال قوامون علی النساء الله تعالی آیات راولېګ او دی را وغوښتو
او نبی علیہ السلام وی چې الله خاوند ته د اجازه ورکړی دی هغه پتا حاکم ګرځولې دی حاکم ستا په باره کې فیصله کولی شي ته خاوند نه بدله د سپېړې نشي اخیستی ته خاوند ته واپس نه شي ویلی الله زمانه کړم ګوره الله رب العزت څومره آیاتونه دې باره کې رالیږلي دي بهر حال دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صورتونه چې کوم نو دا د هغه سحر او د جادو متعلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نازل کړی شوی دی او په دغه کې الله رب العزت دا علاج ښودلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق ته وګوره بیبي عایشه وی ما نبی علیہ السلام ته چې تاسو صحابو ته دا سړی ښودلی وی کنه چې برابر کړی وی ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ د تورې نه خو بار وخت کینې څڅېدی ته ما ته دا منافق وښایه چې زه برابر کړم تاسو صحابو ته ښودلی وی کنه نبی علیہ السلام څومره ناشنا اخلاق وی اما انا فقط شفانی الله ای بی بی عایشه مال خو الله صحت راکو زما زړه دا نه غواړي چې زما د وجه نه بل چاته نقصان ورسي زه دا نه غواړم چې زما د وجه نه هغه دشمن د نقصان ورسي علماء لیکلي دي چې دا منافقو د نبی علیہ السلام په مجلس کې به کېناسته د وفات پورې نبی علیہ السلام دته د دې واقعي تذکرم نه ده کړی چې تا دا ولي کړی دي داسې ښایسته اخلاق خوش اخلاقی سره دشمن به تابع کې په خوش اخلاقی سره نو دا د هغې علاج دی بهرحال الله رب العزت د نبی علیہ السلام هغه علاج وکړو نو دغه صورتونو مختصر ترجمه کو فرمایي قل وایا اعوذ ز پناه غواړم برب الفلق فرب د سبا سره من شر ما خلق د شر د مخلوقنا دلته د ما مصدریه د نزکه په خلقه په معنی د مخلوقون سره ده من شر ما خلق د شر د مخلوقنا ومن شر غاسق اذا وقب د شر د اغا شپینا اذا وقب کله چې دا را خوره شي تیاره شي ومن شر النفاثات د شر دغه فکو کوونکو نه فی العقد په غټو کې ومن شر حاسد او د شر د حسد کوونکو نه اذا حسد کله چې دا حسد کوي بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ ز پناه غواړم برب الناس رب د خلق سره ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس معبود د خلقو من شر الوسواس د شر د وسوسې اچونکي الخناس ورستو کېدونکي پټېدونکي راتاوېدونکي درې واړه معنی مفسرون کړي دي الذي هغه يوسوس چې وسوسه اچي فی صدور الناس وزړونو پسینو د خلکو کې من الجنت د جناتنا والناس او د خلقنا دا لفظي ترجمه ودري تشریح پکې د عوامو لپاره چې کوم یو څه ضروري خبره هغه یو ضروري خبره دا ده چې په اولی صورت کې من شر ما خلق د ټول مخلوق د شر نه پناه وړ الګ د ټول مخلوق شر خو نه د قرآن مخلوق دی نو د دې شر څه دی اگر چې د قرآن الفاظ دا مخلوق نه دی دا کلام الله غیر مخلوق دی خدا کاغذ وغیرہ دغه شانتي دا پیغمبر مخلوق دی فرشتہ مخلوق دا عالم مخلوق دی نو د دې شر چرته دی د کډیر لوی فلسفه پراته ده علماء لیکلي دي خصوصا علامه تیمیه رحمت الله علیه ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلي دي چې د هر مخلوق شرم شته دی او خیر هم شته دی په دې کې دې خبره ته ترغیب ده چې دا کم سیز الله تعالی مستقل د خیر د پر را لګلې ته په خپل عمل د ځان د پر شر ونه ګرځي دا ترغیب ده پکې الګ څنګه پیغمبر الله د خیر د پر را لګلې دي اسینه چې ته مخالفت وکي استاد پر شر شي ځکه دا ډېر خطرناک شر دی بیا قرآن الله د خیر د پر را لګلې ته عمل کې نه راول استاد پر شر وګرځي ځکه د دې د نه عمل کولو په وجه پته عذاب راځي دغه شانتي عالم الله د خیر د پر را لګل ګور د یو عالم نه دومره خیر خوريږي چې کم بستې باندې عالم تیریږي یا طالب علم یا په کم مقبره باندې تیریږي الله رب العزت دا غینا اغا آفات سلوي خورزي رستو کوي څومره د خیر د دنیوي خیر په عالم کې څومره ده د عالم خیر دنیوي دومره ده چې د هغه سره د راتللو سره رحمتونه راځي لیکن دا عالم زمونږ د لپاره شر وګرځي دغه عالم د بی ادبۍ د وجې نه په موږ عذاب په موږ کې موجود عذاب په موږ باندې راځي ولې را باندې راځي دغه مخالفت کو دغه توهین کو دغه بې عزتي کو د هغې د وجې نه موږ په خپله هغه رحمت د ځان دپاره زحمت وګرځو
په خپل مونږه هغه انعام د ځان د پر عذاب وګرځو. دا وې دي کې ترغیب دې خبره ته چې دا کم سيزونه الله د خیر د پر لګلی ته خیر ولې نه اخلي، ته د ځان د پر شر ولې ګرځي. لہذا لکه د دې مثال د سیده یو دوايي د الله د خیر د پر لګلې ده، ستاسو د خیر دې پکې صحت دې پکې ډاکټران می خواته درې سلور ناشتي خو که پرز محل دغه دوايي تراوالي چې لکه ډاکټر سه یو دوايي د سر تبخه کوي کنه او درد خکې ته دا ورکه چې یو ګولې بسار خو یو بیګا خوري او تا دوړه به ګولې ورکړي هغه چې مړه دونه بس انتظار کوم دا ټول خله تواچ یو به بس اوس کی دا سره به ژوندې پری دا خو جونې تبا که د خیر شي د ځان د پر شر وګرځا. نو ګوره د هر یو سیس چې کم استعمال الله را لګلې دي د عالم سره بسنګ جون تیرې هغه شان جون به سره تیرې د پیغمبر سره بسنګ جون تیرې هغه شان جون به سره تیرې. ګوره عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ څومره لوی صحابي دی، علما ولته خطاب رئیس المفسرین ورکړی دی، د تفسیر د ټولو نه لوی سردار او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترزوی دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتهایی محبوب ملګری صحابي دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوږ ترزوی دی. څومره اوچته مرتبه ده چې پلارې د نبی علیہ السلام په ترونو کې دغه پلار درې ترونه مسلمانانو یو پکې دیو د هغه زوی دی او دومره ماهرو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې باوجود د ورکوټی والی د غټو غټو اکابرینو صحابه په مجلس کې کېناو ولله دونه مرتبه ده. خو چې کله د علم د پاره زید ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دروازې ته داغه نه به علم زده کاو نو د هغه علم زکولو د پاره بده په سره غرمه کې ملاړ نو د هغه پورې به انتظار کاو چې سو پورې به ابی ابن کعب په خپل نور راوته دروازه به نه وهله आवाज به نه کاو. یو ځل راوته ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ راوت ډېر ستړی شو بارې ګټه تصریخ دی په لار په کوسه کې وده دی سخه پښو هغه او ویری چې دا خو د نبی علی السلام د ترزی دی او د داسې راځي نو تاسو ته وکړو ورته وی چې ګوره د الله بنده تاسو مر اوچته مرتبه ده تاسو مر لوی شان دی ته د قریش بنی هاشم سره تعلق ساتي د نبی علی السلام د ترزوی دغه صحابي او ته په دروازه کې ناس ته ماته دروازه نه ماته د دروازه وها چې زره وزم او ته حدیث د کوم او ته علم د کوم او تاسو ناشنا خبره کوي دا د زمونږ عوام په ذهن کې کیږي ورته وی دا زما د لپاره مناسب نه ده کنزل خو پرې دا سپک قتل خو عالم ته پرې دا یو دام زما د لپاره مناسب نه ده چې زه ته دروازه و مو تراوزی او بیا ورته الفاظ درته وایم دا په ذهن کې کېږي ورته فرمال النبي في قومه العالم في قومه كالنبي في امته. د عالم مقام په خپل کلی قوم کې دسه ده لکه د نبی مثال چې په امت کې دا پشان د نبی دی په امت کې او الله رب العزت د نبی په باره کې په سوره حجرات کې هغه فرمایي سوره حجرات کې دا الله تعالی فرمایلی دي لو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم چې دغه نبی ته کچرته د خلک بار انتظار وکي او دروازه وته ونه او आवाजونه وته ونه کی دا نبی په خپل راوزی د دې کې د خیر دی نو زما د لپاره مناسب نه دی چې زه عالم ته دروازه وبام. ستا په ذهن کې د عالم کې مقام دی او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په ذهن کې د عالم کوم مقام دی دا دغه شان دی. لہذا د دې وجنا د عالم ځان د لپاره شرم ګرځوا د سلور وړو مذاهب علماء یو مسلې لیکلې ده او هغه مشترک د لیکلې دي او ټول علماء هغه وضاحت کړي دي چې غیبت چې دی نو دا د مسلمان غوښه خوړل دي. د عالم غیبت په باره کې فرمایلی چې د عالم دا غیبت دا خطرناک زهر دی چې چا د عالم غیبت وکړو کنه دا د غوښه ونه خوړې سره د مړي خطرناک زهر او خاړه تباکیږي به دا سړی د دې سړی مقدر به د تباہی که دنیا کې تباه نشي آخرت کې به الله تباه کوي. ولې ځان تباه کو ولې د دنیا د معمولی لالچ د پاره د خپل لوی لوی اکابرونو شيوخ چې د اغي مثال د اغي لوی لوی مقام د مونږ د اغي خپې خاور نه
هغه د خپې په ګن چې خپه کي دغې ته مونږ نشو رسېده. داسې اوچت عالمان دي، داسې اوچت بزرګان دي، او د هغې مونږ توهین کوو، د هغې بېعزتي کوو او د هغې مخالفت کوو. دا ما او تا ته په دې صورت کې ترغیب دی چې ګوره دا عالم دی د ځان د خیر دپاره الله را لېږلی، ته د ځان دپاره په خپل عمل سره شر ونه ګرځې. بهرحال د عالم یو مثال نبی علیه الصلاة والسلام تاسو چې دا خو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې هلکه دا په شانتې د نبي دی، نه دغه وي عبدالله ابن عباس، نه نبی علیه السلام په خپله فرمایلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام نه یو ځل تپوس وشو چې بني اسرائیلو کې یو عالم او هغه ډېر زیات لوی عالم خو درس و تدریس به کاو، نفلونه به نه کول، نفلي روجې نه دي نیولي، او بل طرف ته یو بزرګ خو عالم نو، هغه به ټول عمر د شپې نفلونه کول، شپې به خوب نه کاو او ټول ژوند د ورځې روجې نیولي. نبی علیه السلام درې قسم الفاظ ذکر کړي د عالم او د عابد په منځ کې، د عالم او د زمیدار نه، د عالم او د سیاستدان نه، د عالم او د بیزو ګډې چې ساتي د هغه نه، د عالم او د عابد په بابین کې نبی علیه السلام تفرید کوي. نو درې قسم الفاظ استعمال کړي، په غوږ یې واوره، سوچ پې وکړه. یو الفاظ نبی علیه السلام فرمایل ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. دا نبی علیه السلام په خپل هم فرمایلی دي چې د عالم مثال د دغه عالم چې د نفلونو تم نه دی وزګار، د دین خدمت کوي، د هغه سړي په مقابله کې چې د ټول عمر د شپې نفلونه کوي او د ورځې روژې، د هغه بزرګ داسې دی لکه نبی علیه السلام وایي زما مرتبه په تاسو کې په یو ادنا کس باندې چې ده. او بیا یې ووایي که په دې څوک نه پوهېږي نو سترګې خو غاړوه 14 سپوږمۍ ته راوځه. ویې فرمایل ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلة البدر علی سائر الکواکب. لکه څنګه چې د 14 سپوږمۍ د ټولو ستورو باندې فوقیت د داسې د عالم مثال دی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل فضل العالم علی العابد 70 درجه، د دغه عالم مرتبه به د عابد نه په جنت کې 90 درجې اوچتوي. څو درجې؟ 90 درجې. دا 90 درجه به څومره؟ بین الدرجتین خضر الفرس 70 عاما. دا 90 درجه به د دې بلې نه دومره اوچتوي که تیز رفتار اس منډه وي نو د 90 درجې نه به د بلې درجې ته په 90 کالو کې ورسي. دا د عالم په جنت کې مقام دی. لہذا د دې وجنه ځانونه به نه تباه کوئ د دنیا د لالچ دپاره، د معمولو خبرو دپاره به دغه خطرناک زهر نه خوره چې په عالم پسې په شیشه خبرې وکړئ. ګوره په هغې پسې په فیسبوک باندې دغه وکړئ، په هغې پسې په بل یو طریقه باندې ما درته وی او تاسو یې واورئ او قیامت کې بیا حساب کتاب کوو. بهرحال دا ډېره خطرناکه خبره ده، دا زهر مسموم خطرناک زهر دی. نو دلته الله رب العزت دا فرمایل قولو چې د هر یو سیس کې شر شته او خیر هم پکې شته، ته خیر والا شر ته محله. او بیا دویمه خبره پکې دا ده چې دا درې سیزونو شر پسې په ورځه کې ذکر کړه چې دې ته بیدار اوسېږي، دا خطرناک دي، د دې نه به ځان ساتي. یو د شپې چې کله تیاره خوره شي په ظلم مه ګرځه، دروازې ځان پسې بندې کړه، دغه وخت شرور یو د خطري. دویم نمبر د سحر او جادو شر دی. او دریم نمبر د حسد چې حسد او کینه دا ډېر خطرناک دی. حسد څه ته ویلی کېږي؟ امام نووي رحمت الله علیه فرمایي د مسلم په شرح کې لیکلی دی چې تمنا زوال النعمت، چا سره یو نعمت وویني او ستا په زړه کې دا شوق راشي چې دا اوس نه وي، دقه ته ویلی کېږي. هلکه د چا سره د ښه علم ولیدو دا ورسره نه وي، او لکه یو سړي بچي ډېر ښه تکړه دي او دا بچي داسې نه وي. یو سړی چې دی نو هغه ښه غټه مدرسه جوړه کړې دي او بل ملا وایي چې هلکه دا مدرسې نه دی، لکه د مولیانو سره هم حسد وي. هلکه مدرسه ستا د خیر دپاره ده، ته پې ولې خفه کېږي؟ پرېږده چې ښه غټه نور هم جوړه کړي، خو چې د شر دپاره نه یې. ګوره بعضې د شر دپاره هم خلک جوړوي. او دریم نمبر چې دی نو دا ده چې د چاله الله ډېر مال ورکړی، جیداد یې ورکړی، کور یې جوړ کړ، بنګله جوړه کړې، او ته وایې چې دا د الله والی، دا ناجایز دی، ګناه ده. د دې په معنی کې یو بل څیز ته غیبته ویلی کېږي، موږ ورته پسخېدل وایو، دا ماشومان ورته کړېدل وایي. ماشومان وایي لکه مه کړېږه ورته، کړېږي ورته، موږ ورته پسخېدل وایو چې هلکه پسخېدل دي. دا پسخېدل جایز دي او د دې پسخېدو دعا هم کول جایز دي. هغه دا دي چې ته د هغه نه د نعمت لرې کېدل نه غواړې، خو الله مال هم داسې راکړه، ځان لم شوق لرې چې دغه شان مال پیدا کړي، دغه شان جیداد پیدا کړي، دغه شان نیکان اولاد پیدا کړي، د دې دپاره
خو په دې کې نبی علیہ السلام ترغیب ورکړ چې د دوو سيزونو نه علاوه بل هیڅ چاته مکړېګا یو سړی سره د ټولو دنیا دا مکړېګا ورته علما وته نه کړېږي الګ ته به چې څنګه د علما نه کړېږي تا ته څه پته ده ما قران ویلې ده قران کې الله رب العزت د قارون واقعا ذکر کړه او وی قارون په ډېر شان او شوکت بار تر وته نو دنیادارو قال الذين يريدون الحياه الدنيا چې کوم خلک دنیادارو هغه سوي اي یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظیم اے کاش چې موږ تم دومره مو دنیا را کړی شوی لګي قارون ته جوړ کړی شوی دا چا دا تمنا کوله دا ستا په شان دنیادار کوله عالم نه دا کړي وقال الذين اوتوا العلم ویلکم او چې کوم خلک عالمان او غي سوي اے خوار شوی دا پدې شي درمان کوي دا خو ختمېدون کې دی د الله سره ثواب الله د الله سره چې د نیکو اعمالو کمی بدلی دي دا غي شو کول نه کوي نو عالم چاته نه کړيږي او چې کوم عالم کړيږي نو عادي په خپل د علم باندې نظر ثاني وکي چې زول کړيږم دیو جن بعض علماء لیکلي چاته الله د علم او د قران د لوی نعمت ورکړي دي او دته د دینه بل اوچت یو سیس خاره شو د دنیا یو مالدار سړی د ځان عزت مګنو غاڼه چې دا زمانه ګوره په دې وجبانه خده چې د دنیا د ما سره نشته درې مېسه ایمان ته لاړ درې مېسه ځکه علم چې الله چاته ورکړي قران ورکړي د دې نه غټ نعمت په دنیا کې بل کې دی نشي نه صدارتونه او نه وزارتونه او نه بل دا ټول د دې د خپو خاورم نه دي لہذا کړه دل نه دي پکار بعضی زمون طالبان د قران حفظ کوي بیا په دنیا پسې ور پسې شي بیا دا غینه متاثر شي الله که تباشي خور شي دا یاد وساتئ ګره کې طالبان پکې موجودي پدې کې کم طالب العلم چې دی قران او حفظ وکړو او بیا دې دا خپل قران دا وته کم ښکاری و چې نه زه پلان کې پشان دنیا م ګټم پلان کې پشان او د دې دنیا د وجنه علم پاتش کاسي پاتش د بل کمزوري د وجنه به خبره ده دا سړی ګره دا خطرناک دی دنه به الله د قران مخلی د سره به د حفظ هم نه پاتې کیږي دی به دا ګیرم وای دی به ذلیل کیږي په دنیا کې ګره دا یاد وساتئ نو لہذا د دې وجنه احتیاط کوئ خپه دی کې نو فرمای چې دې ځکه حسد به د چا سره نه کې د حسد مدینور متعلق ذکر نکوم د حسد من کې شتو زنانو نارینو کې نو د دې هغه یو دوه درې روایت د ذکر کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منع کړی دا نو چې منه د کم سیز نو کې حرام شو چې بیا یې څوک کوي نو حسد حرام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا تحاسدوا یو بل سره حسد مکوئ لا تباغضوا یو بل سره بغض مکوئ لا تقاطعوا لا تدابروا یو بل پسې رستم اور پسې کېږي چې داغه خلاف کې او لا تقاطعوا یو بل سره قچ کوي ما یو بل سره خبره مبندوي وکون عباد الله اخوانه د الله بندگانو رونو جوړ شي زنانه سکی په یو کور کې به 2 زنانه وسیږي بل څه خبره نه کوي په یو کچن کې به یو ځکه کار کې بلبل ځکه او په هفتو په میاشتو به خبره باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګور ډېر خبرداري درکړي وی فرمایل لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 د یو مسلمان د پر نارینه نه یو مسلمان کې نارینه د زنانه داغه د سره د بل مسلمان سره د 3 ورځې نه زیات خبره بندول دا جایز نه دي حرام ګناه کی وخت نو یو بل سره به خبره دا نه بندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دې سره ستا خپل اعمال ختميږي خپل عبادت ختميږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اياکم والحسد د حسد نه ځانو ساتي فان الحسد ياكل الحسنات کما تاكل النار الحطب زګه د حسد چې دینو دا نه کې د سيسي لکه دا زنانه چې تنور ته او خصوصا په تنور کې بیا دا ترو کې وراچولې او دې ته تیلې یو کشرو کې وسودي د کشان د بل چا سره حسد کې هغه ته به نقصان و نورسه ځان به تبا کې خپل اعمال به ختم کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دب الیکم داء الامم قبلکم تاسو کې د مخکینو امتونو د یهودونو پتاسو کې 2 مرزونه راغلي دي الحسد والبغضاء یو حسد کول دي یو بغض کول برنه خلکو سره نفرت او دا مینه د خو دا مینه نه خو نبی علیہ السلام فرمایله هي الحالقه د دې مثال د چاړه او د بلیډ دی لکه چاړه او بلیډ چې په سر باندې ماشوم لراکاږي او سره صفاږي یو یخت په پاتې نشي د قشان نبی علیہ السلام فرمایل چې څوک حسد کوي د نیک اعمال او دین به د څه تبا کیږي چې د سر واړو دین پاتې نشي نو لہذا د حسد نظام ساتل پکار دي د دویم صورت او د اولی صورت په تقابل کې صرف دومره خبره کوم اخیری
او مولانا صاحب چې څنګه وی چې ته به وروسته اصلاحي وعظ وکړه ما په دې کې ختم کوخه وروسته پسې بیان نکوم د ضرورت نشته نو په دې کې اولی صورت کې الله رب العزت یو صفت ذکر شوی دی د الله تعالی او د درې قسم شرورونو پناه غوښتل شوی دی او په دې دویم کې د الله درې صفاتونه ذکر شوی دي او په هغه سره د یو شر نه پناه غوښتل شوی دی وجه څه ده وجه دا ده چې دا اولی تعلق د دنیا سره دی د دنیا شر دومره خطرناک نشته د دنیا د شر به آخري انجام ده چې تا به مړ کینو خو بس آخرت ته به لاړ شي نور به څه وکړي لیکن د آخرت شر چې د شیطان وسوسه ده دا ډېره خطرناکه ده شیطان چې گمراه کړه په کندې ور واچولې او تباه کړي ټول جون به تباه شي د آخرت زندگی به تباه شي ځکه هلته د الله درې صفتونه ذکر کړو او د شیطان د وسوسې نه پناه وغوښته اوس د شیطان د وسوسې نه په څه باندې خلاصېږي یو طریقې دلته په قرآن کې رااله ګوره دوه قسمه دشمنان دي که نه یو قسم دشمن چې دی نو دا انسي دشمن دی یو قسم دشمن جنی دشمن دی قرآن کې د دې دواړو مقابله درې ځای په یو ځای باندې راغلی ده سوره اعراف کې او دا شان سوره مومنون کې او سوره حامیم سجده کې بالکل یو ځای راغلی دي نو د انسي دشمن د مقابله د لپاره دوه علاج ښودلی دي اول خوش اخلاقی اب د اخلاقی د څه کې توزه خوش اخلاقی کوه دا یو علاج دی که دغه معنی نه کېږي نو بیا انزلنا الحدید الله ما اوسپنه رالیږلی د ټوپک ورته ونیسه او ډیته یې کړه ایسته ختم کړه بیا وله خو ګوره مسلمان دشمن نه کافر یا دی هسې نه چې تا مسلمانانو پسې ټوپک راغست بیا جهاد وکړي جهاد خو اول جهاد نه دی خوش اخلاقي ده د دې وجې نه درې واړه ځای کې اول د خلا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم تو سره په خو اخلاق او پیش راشه د دشمن سره اب استا دوست جوړ شي او د دې مونږ ته نمونه موجود د نبی علی السلام جون هم دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو حاسد او داغه سره ونه لګیدا یو ځل د امام صاحب د بیزتۍ د پاره یو کار وکړو بازار کې روانو د ډیرو خلکو په مخ کې امام صاحب ته کنځل وکړو الکه امام صاحب د کومې درجه عالمو د دې درجه د عالم ته سره بازار کې کنځل وکړي څومره د پریشانۍ خبره د مرګ نه بغیر نه پردي امام صاحب له جواب هم ورنک سیده تی کور ته لاړ او چې لږ ټیم وشو کور کې پیسې راواغستې او سیده لاړ د هغه مقابل کور ته دروازې ورته واله هغه راووتو امام صاحب په دروازه کې ولید څه چل دی دلته را پسې څنګه رالې او یاره تا راته په بازار کې کنځل وکړو رات به دی وې زما زړه کې یو شک ولوېده څه شک وای ما چې کیدی شي ما د دس مخالفت کړی دته ما نه څه نقصان رسېدلی دا خو غټه ګناه ده چې زه انسان ته نقصان رسوم زه یو مسلمان ته نقصان رسوم نو ما د هغې د زایل کېدو دپاره دا پیسې تاله راوړي چې دا هدیه قبول کړه که زما نه څه کم کیمې کوتاهی شوی چې الله راته هغه معاف کړي هغه وشرمېد د ځان سره کور ته لاړ او واپس راووتو د امام صاحب شاګردي شروع کړه الله تعالی د امام صاحب د وفات پورې د امام صاحب مداح جوړ کو صفاتونه به کول او د امام صاحب شاګرد جوړ شو عالم ته الله جوړ دا د امام صاحب په خو اخلاق باندې خو لیکن د شیطان چې کوم دی نو د شیطان نه الله تعالی پناه وغوښته ځکه شیطان چې دی دا په انسان باندې په دریو صورتونو کې غالب راځي درې وجې د هغې د غلبې دي په انسان باندې د دې وجې نه الله تعالی یو طریقه د هغې نه د پناه وغوښته درې څنګه دي امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي یو طریقه د شیطان د غلبې دا ده انه یراک هو وقبیله من حیث لا ترونه دا شیطان او د ده ملګري تاسو یې تاسو یې نه کم دشمن چې تا ویني او تی نه دا خطرناک دی دویم نمبر نبی علیہ السلام فرمایل ان الشیطان یجری من الانسان دا شیطان چې دی نو دا د انسان په دی وجود کې ګرځي مجرى الدم په شانتي دی ویني نو چې کوم دشمن ستا کور کې نستا وجود کې دن نه ګرځي دا غي مقابله ګرانه ده او دریم نمبر د دې انسان سیډ چې کوم دی بیتی چې ورته دا د شیطان دا ستا په کور کې دی چې هغې ته څه ویلی کېږي نفس ویلی کېږي نو زمونږ دا نفس د هغه سره ملګری دی ان النفس لاماره بالسوء اوس ته به یو کوشش دا کې چې دا خپل نفس به د شیطان د سیډیتوب نه راوباسي د شیطان سیډي کوم نفس دی هغه ان النفس لاماره بالسوء کله چې ستا نفس دا اماره بالسوء وي دا تا ته ترغیب د ګناه درکې دا د شیطان ملګری دی اوس که تا په خپل نفس باندې محنت وکړو د اولیاء او د علما او د دیندارو خلکو مجلسونه دې اختیار کړه
ستا دا نفس په دریم سټیج ته واوړي دي ته بیا نفس لوامه ویل کېږي. او که چېرته تا ډېر زیات محنت وکړو نو دا به بیا نفس مطمئنه شي. نو اول مقابله به د شیطان دپاره دا کې چې د خپل نفس په نفس مطمئنه ګرځې. که هغه درجې ته نشي رسولی چې کوم د اولیاو نفس دی نو بیا به نفس لوامه کې. هلکه دا به نفس لوامه څه ته ویلی کېږي؟ نفس اماره خو دې ته ویلی کېږي چې تا په ګناه باندې راتیزئ، ګناه ده نه کوي، خو صرف په دې اکتفا نه کې تا به پهچان پس کې چې ته ګناه وکړې او ته پې خوشحاله، دا ستا نفس اماره ده. ګیره وخره خوشحاله مې عین ته وګورې څوم ښایسته ښکارمه، اوهو دا نفس ته اماره ده. دکان کې د سړي له دوکه ورکړه او هغې دې رخصت کړو، بس دلته ټک ګوتې له ورکړې څنګه دوکه کړ، اوهو دا ستا نفس اماره دی، خوار شوی ځان هلاک کې، دا نفس اماره دی. او دویم نمبر نفس لوامه څه ته ویلی شي چې ته په خپل ځان دومره محنت وکړې، د علماو مجلس کې دومره کښېنې چې ستا دا نفس داسې شي چې ستا نه ګناه وشي نو ټیم پکې نه تېر شي او پورې دا نفس تا ته وایي چې لکه دا خو د غلطي وکړه، دا خو د ګناه یو سړي له دوکه ورکړي او پورې پسې اواز وکړي لکه دې خوا راشه، دا خو زما نه غلطي وشوه. ګیره وخره وایین ته وګورې اوهو دا خو ما د پیغمبر سنت لختي ته ګزار کړ. دې د نفس لوامه وایي. د علماو دا نفس دا بیا نفس لوامه وایي. دې نه ګناه کېږي دا نه، خو چې ګناه ته وشي بیا ځان له خفه ناستې هلته لکه دا رانه څه وشو. نو دې سټیج ته به یا نفس مطمئنه ته به نفس رسې نو ته به د شیطان نه محفوظ کېږي. او که دغه سټیج ته ونه رسېدې ستا دا نفس د هغه سره نو بیا به دا ستا دپاره خطرناکي. نو امام غزالي رحمت الله علیه د دې درې وجو نه زورور دی. نو چې زورور دی نو دا د الله سپی دی، او د الله د سپي نه چې ځان ساتي نو دغه دوه طریقې دي، یا به خپل نفس مطمئنه ګرځې لکه چې چا د کور خوا ته سپی تړلی دی یا پرانیستی دی او ته ځي او دا سپی خطرناک دی، نو اولی طریقه دا ده چې ته به دومره خاموش دی چې ستا د خپو کشار هم د سپی وانه وري. دا کله کېږي چې ستا دا نفس مطمئنه شي، دا نفس لوامه شي. او که دا ستا نفس اماره بیا دغې درجې ته نه رسي نو اول به د خپل نفس ته کوشش وکړي. که ستا دا نفس دغې درجې ته نه رسي نو بیا به څه کې دا کار ښه دی چې ما خولې دا میک دی نو اوس تس کې زما دا مری ټیک کېږي. نو دویم نمبر طریقې بیا دا ده چې بیا به د سړي ته وي دا سپی دې در وشړه چې ما ته څه ونه وایي، او هغه طریقه الله قرآن کې وښوده چې قل اعوذ برب الناس ملک الناس. او دویم علاج حدیثو کې راغلی ذکر ډېر کوه، 24 غنټې تسبیح لا اله الا الله درود شریف استغفار وایه. نو د هغې ځکه خناس ورته ویلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام علاج وښودو چې ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم. د شیطان کور د تخې شیطان کور چرته دی؟ د انسان په زړه ګونټې لګولې. جاسم دا دغه ناس ته نه وایي ښه، جاسم ګونټو لګو، یو سړی بل راواچي او بیا په دې سینه باندې والا ګونټې لګولې او کلک یې نیولی تړق نشي والی. نو دقه شانتې دا شیطان دی چې دا شیطان چې دا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، دا شیطان د انسان په زړه ګونټې لګولې دي. اوس به ته څنګه ځان خلاصې بل زور خو دې نه رسي. اذا ذکره خناسه، کله چې ته ذکر شو خناس دا بیا رستو شي، چې کله ته ذکر شروع کې خناسه دا برستو کی دا علاج دی. خو اذا غفله وسوسه، کله چې ته غافل کېږي دا به ته وسوسې اچي. بهرحال د شیطان نه ځان ساتل پکار دي. دا یو اخیری خبر ته کوم دا ډېره ده خیر خبره ده، او هغه دا ده چې مخکې ذکر کړه نفاسات. نو د نفاسات عبید الله سندي رحمت الله علیه دوه معنی لیکلي، یو د سحر دپاره په غوټو کې پوکې کول. عبید الله سندي رحمت الله علیه یو تفسیر د مقام محمود په هغې کې په 13مه سپاره کې هغه د دې یو وضاحت کړی دی. هغه ورته هغه وایي دا یو قسم نفاسات خدا ده چې په سحر سړی پوکي کوي. دویم نفاسات معنی پروپیګنډا ده. پروپیګنډا ډېر خطرناک سیز دی، او خصوصا د دې میډیا په دور کې پروپیګنډا د ټولو نه خطرناکه ده. نو ته به د الله په ذات سره د پروپیګنډې نه ذات ساتي. او د دې والناس باندې هم دا کړی چې هلکه وسوسه خو شیطان اچولی شي، انسان وسوسه څنګه اچي؟ ځکه وسوسه خو هغه پټې اشارې ته ویلی کېږي. نو وایي د انسان وسوسه دا ده، دا انسي شیطانان هغه دي چې دا په علماو پسې په دینداره خلکو پسې پروپیګنډا وکړي او ته په پروپیګنډا کې لاړ شي. دا دغه وسوسه ده. تا ته ویل کې پلان کې عالم داسې دی او تم بس بیا لګیای پسې په فیسبوک او په یو او هغه داسې دی. ته تحقیق نه کړی چې دا سړی دا خبره حقیقت دی، ریل خبره ده که دا د فیک ده.
تا ته دا پته نه چې دا ریل دی که دا پیک دی، دا حقیقت دی که دا د پروپیګنډا د ځان نه جوړه کړې ده. قسم په الله په دې موبایل او په علماء په داسې پروپیګنډا واورئ چې هغه به چېرته په ژوند کې تا نه لیدلي، په ژوند کې به تا هغه چېرته کې نه اورېدلي. نو هغه خلک شیطانان دي چې په علماو پسې پروپیګنډې کوي. د دغه شیطان نه به هم په دې صورت پناه غواړي. دا شیطان دی د انسي من الجنة والناس. د دې وجې نه عبید الله سندي رحمت الله علیه هغه په خپل تفسیر کې داسې ویلي دي چې ګوره پروپیګنډا د مسلمانانو لپاره څومره خطرناکه ده. هغه آخري دا واقع لیکلې ده چې د یو انګریز مورخ په خپل کتاب کې لیکلی دي اور انډین مسلم. ما دا کتاب نه دی لیدلی، ښه ما د عبید الله زه بل چا حواله در کوم. هغه وایي چې د هغه د انګریزۍ د تاریخ دا یو کتاب د هغه داسې لیکلی دي چې هندوستان کې د امریکې د برطانیې د حکومت څنګه راغی او څنګه ختم شو. دا په یو ټکي راغی، په یو ټکي ختم شو. دی اسلحه نه د استعمال کړي. تاریخ وګوره چې هندوستان کې کم د انګریز حکومت راغلی د ایست انډیا کمپنۍ په نوم، په دې کې هغه اسلحه نه د استعمال کړي. وایي د هغې بنیاد دا و چې مونږه انګریزانو د مسلمانانو چې کم رهبرانو د هغې دیني پیشوانو عالمانو د هغې خلاف هم پروپیګنډې شروع کړي. نو د عوام هم په هغې بدګمانه کړه. نو عوام د هغې نه راجدا شو. نو عوام زمونږ د انګریز مخالفت نه کوي. نو بیا خو موږ په هغې حکومت کوو. مولیانو هسې چغې والې چې خبره نه منله. وایي بیا چې کله هغوی 100 کاله تیر شو او د علماو دومره محنت وکړو چې زمونږ په دې پروپیګنډا باندې خلک پوه کړه چې خوار شو دا ستاسو تباهي ده، دا خلک ستاسو نه عمل کوي، ستاسو نه په دې واغسته، تاسو د دې علماو سره ودرېږئ. هغه علماو چې د هغې سره بیا اسلحه نه وه، خو صرف د عوام د علماو سره ودرېده. بیا موږ په هندوستان برې صغیر کې نشو ټینګېدی. موږ هغه هغوی ته واله کو واپس ترې راغلو. برې صغیر موږ اغستی په پروپیګنډا دی او چې کله علماو د دې د پروپیګنډا خپل عوامو ته وښوده بس بیا موږ هلته حکومت نشو کولی. یاد ساتئ نن بیا امریکا ستا په دې ملک تقسیم باندې د پروپیګنډې په شکل به راځي. که ته د عالم سره ودرېدې انشاءالله نشي راتلی.